یو کس وایي چې سرسایي زمانه خو تېره شوي ده، اوس په څه طریقه ورکړم؟ فوراً یې ورکړه او الله پاک نه استغفار وغواړه چې یا الله دا تاخیر شو ما معاف کړي. یو سړی وایي چې یو کس چې کوم دی نو هغه چې سر بربند کړي لمونځ کوي د عجز او د خشوع دپاره، نو دا سر بربندول څنګه وي؟ د عجز او د خشوع دپاره چې سر بربند کړي نو هغه لمونځ جایز دی، لیکن آیا نن سبا سر بربندول د عاجزۍ نښه ده او که نه؟ نن سبا نه ده. نن سبا چې څومره خوشاټر دي، لوفر هلکان دي، اواره دي، ګډ وډ خلک دی، هغوی سرونه بربند وي. هماغونه سړی چې بربند سر په بازار کې ګرځي سر یې اړولی او بیا داسې سم کړی لکه دا کوم سټایل کې چې نن سبا خلک سموي. تاسو ما ته ووایئ زه به ښه ښکارم که بدبخت؟ دا د عاجزۍ نښه نه ده، بلکې دا د بدماشۍ نښه ده. په اوړي کې په ژمي کې خلک دومره کم عقل شو، خپل فیشن دپاره اوړي ته نه ګوري. دا روډا سر به نور ته نیولی، په سر به ټوپۍ نه کېږي، ولې فیشن مې خرابي. په ژمي کې په یخ ساړه کې به ګرمه ټوپۍ پټکې نه په سر یې ولې ځکه چې ویښتې خرابي. نو دا د عاجزۍ نښه نه ده. اوس یاد ساتئ چې کومه زمانه کې د عاجزۍ نښه وه، هغه وخت کې بربند سر مس کول د دې اجازه شته. نه صرف دا بلکې د عاجزۍ دپاره یې کوې نو ټیک شو. لکه حج ته لاړې او په حج کې د 2 څادرونه احرام تړلي، دلته دې ټای یې چولی ده، کوټ دې چولې، پتلون دې چولې او سر دې بربند دی. تاسو نه زه تپوس کوم چې کوم سړي چې ټای شرټ پتلونه چولې هغه سر پټ ساتي که بربند ساتي؟ بربند. دا د دې خلکو نښه. له یو طرف ته دې دا کړي بل ته سر بربند ساتي، نو دا د عاجزۍ نښه نه ده، بلکې دا د چا قوم اتباع ده. چا پسې تللي، لاندې لنګ واچو، پورته صادر واچو، ګنډلي نه د احرام صادرونه، یا زړې پیونزده کپړې واچو چې صادر د سرني، ټوپۍ د سرني، بیا بربند سر کوا څومره کې بیا عاجزي ده. لیکن هر سره سره شته دا ټوپۍ ته کوزه کې د صف ته راخلاصه کې، پټکې کوز کې صف ته راخلاص کې. د الله جل شانه په کور کې دومره غرور او متبري کې د مسلمانانو په وړاندې چې زه نه پسروم زما دې څوک څه وکړي، دا تکبر دی، لویي ده. داسې مونځ کې به عاجزي څنګه وي؟ یو کس وایي چې ما خپلې خور نه 2 لکه روپۍ قرض اخیستې وې چې غیر شادي شوې ده او مونږ ټول وروڼو خویندو وادونه شوي دي او مور پلار مو وفات شوي دي. اوس هغه قرض څنګه واپس کړم؟ که چې دا د والد صاحب د پنشن په مد کې دا رقم هغې ته میلاو شوی چې دا هغې ته میلاو شوی دی، حکومت هغې ته ورکړی دی، نو دا د هغې پیسې وي. او چې تا ته قرض اخیستي نه پکې ستا برخه شته نه د پکې د وروڼو شته دی، او دا قرض هغې ته فوراً واپس کړه. یو کس وایي چې ما د پلار د وفات نه پس ټول ګناهونه توبه ایستي ده او ګیره مې پرېښې ده، آیا اوس به ما الله پاک معاف کړي؟ او انشاءالله الله جل شانو معاف کولو والا دی. قرآن کریم کې هم دغه دلایل دي، احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم دا ډېره ښه خبره ده. او معاف کول او نه معاف کول دا د پلار د ژوند سره تعلق نه لري، بلکې پلار دی وي پلار دی نی، دا د الله سره تعلق لري. او الله پاک حی او قیوم ذات دی، هغه د همیشه نه دی او همیشه به وي. ته چې څه وخت الله ته رجوع کې توبه وباسې نو الله پاک یې قبلوي. یو کس تپوس کړی دی چې ما د 4 رکعاتو نفلو نیت تړلی و، په 2 رکعاتو کې مې په ړومبو 2 کې قل اعوذ برب الفلق، په 2م کې قل اعوذ برب الناس ووي. اوس به په باقي 2 رکعاتونو کې کوم سورتونه وایم؟ ځکه چې قرآن خو ختم شو. جواب یې دا دی چې هغې پسې شاته چې تا ته کوم یادي هغه ویلی شي او دغه سورتونه هم بیا ویلی شي. بل تپوس یې کړی دی چې په نفلي مونځونو کې سهو شته او که نه؟ او په نفلي مونځونو کې هم دغسې ده لکه څنګه چې په فرضو کې ده، په واجبو کې ده، دغسې سهو په نفلي مونځونو کې هم شته. ترک د واجب هغې سره سهو شته، لیکن بعضې خلک ترک د واجب نه وي، دی وایي چې په دې باندې سهو راتلل پکار دي. مثلا د ماسپښین فرض یو سړی کوي او په ړومبۍ قاعده باندې دی ناست دی
نو دته صرف تشهد ویل پکارو، درود شریف او دعا نه. او د عبده ورسول نه پس درود شریف وی اللهم صل علی محمد. هغه نه پس پاسېدون اوس باندې سهو سجده سهو پېشتا ځکه چې دته فورن پاسېدل پکارو دنه خبره وګد شو. لیکن دغه سه کده د نفلو په مسکیو کې نو په دې سجده سهو نشته ځکه چې په نفلو کې تشهد پورې ویل نه دي، اخره پورې ویل دي. نو اخره پورې ویل بهتر دي په ځای د دې چې ته په سجده سهو نه. یو کس تپوس کوي چې کله قرآن پاک ختم شي سورې ناس سړی ووایي نو هغې نه پس 2 دعاګانې لیکلی شوي دي په قرآن پاک نسخو کې، اللهم آنس وحشتي فی قبري الى آخره، او اللهم ارزقنا بالالف الفة وبالباء برکة. دا دواړه دعاګانې ختم القرآن لیکلی شوي دي. آیا دا دعا منصور دعا دی او کنه، او لوستل یې ضروري دي او کنه؟ نه، د دې لوستل ضروري نه دي. البته دا ډومبی الفاظ دا روایاتو کې راځي او دا دویم چې کوم دی نو دا په روایاتو کې نشته، او لوستل د دواړو ضروري دي چې وی نو دعا ده. یو کس وایي چې په ترک د فرض سره اعاده فرض ده، او په ترک د واجب سره اعاده واجب ده، او په ترک د سنت سره اعاده سنت ده. آیا دا صحیح دی که نه؟ مولانا بن نوری رحمه الله معارف السنن کې لیکلي د ترمذی شرح ده چې ترک د فرض سره اعاده ترک ده، یعنی یو سړی نه فرض پاتې شو نو بیا موز واپس کول فرض دی، واجب ته پاتې شو سجده ساوی اونکا نو موز واپس کول واجب دی، او سنت ته پاتې شو نو دام لیکلی دی چې سنت دی. مثلا فرض پاتې شو په موز کې رکوع فرض وا، سجده فرض وا د اونکا بس نو بیا به موز دوباره کوي او موز اعاده کول واجب دی. واجب ته پاتې شو مثلا وترو کې دعای قنوت اونلست د چې وتر وکړل وی چې ما خو دعای قنوت اونلستل نو اوس اعاده د وتر واجب ده، دعای قنوت واجب و او دغه سنت لپاره هم وي اگر که سنت په صورت کې موس شوی. یو کس وی چې یو کس ته مانه لس ټیرونو سودا وکا 1500 روپۍ باندې یو ټیر او نقد رقم راکو او ټیرونه ما سره موجود نو، شل ورځې پس هغه کس ما څخه بیا رالو او په 600 روپۍ باندې دا ټیر په ما باندې به واپس خرڅ کو، 100 روپۍ ګټه راکا، حالانکه ټیرونه اوسم نو. دا په سود کې خو نه راځي. د سودان او معاملین رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فرمایي حدیث مبارک تے لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تیرے پاس موجود نہیں ہے وہ نہ بیچو. آغا سودا نہ کیږي چې کوم شی تاسو سره موجود نه. صرف بے سلام کې دا جایز ده. بے سلام څه شی دی؟ هغه سیس چې هغه پشان سیس په بازار او مارکیټ کې ملاوي، لکه غنم په شکل کې غنم دي، د کجورو په شکل کې کجوري دي، د جوارو په شکل کې جوار دي. یو سړی وای چې دا پیسې واخلا او ما ته په فلان کې وخت باندې چې کله ستا غوبل وشي، غنم د غوبل شنو ما ته به دمر غنم راکې، تاریخ متعین کی دې ته به سلام وای. دا کول جایز دی، د دې مثال په بازار کې شته. لیکن دغه یو شیخ رسول چې غتا سره نه د پیسو معاملې کې نه دا سود کې راځي. د مسافر د مس ترتیب دی او سنت مس قضا شته او کنه. د مسافر د مس ترتیب دار چې په سفر کې نو هغه په قصر کې 2 رکعات، او که سفر کې د نه قضا شو نو چې خپل کور کلی او بادي ترور رسید نو بیا به هم 2 رکعات قضا راړي مثال اوروپزه. او سنت مس چې کوم نه نو دغه قضا نشته، صرف د قرض فرض او قضا راړي.